یو هفته زمونږ او ستاسو په ژوند کې یوه هفته د دنیا نه لرې شو آخرت ته نږدې شو. دنیا سفر کوي خو مدبرتن شا کړې ده، والآخرة مقبلتن آخرت را مخامخ شوی. او هوښیار سړی څوک چې هغه تلونکي میلمه له تیارې کوي، کورا تلونکي میلمه له تیارې کوي. چې میلمه تیر شي نو خلق وایي دا پاتې دی، او چې میلمه راځي نو خلق وله تیارې کوي وي میلمه را روان دی. نو ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پشا شوې ده. ورتحلت الآخرة مقبلتن، آخرت مخامخ را روان دی. اوی په دې دنیا کې څه زامن د آخرت دی او څه د دنیا دی. وی فکونو من ابناء الآخرة، اے خلق د دنیا زامن شے، ولا تکونو من ابناء الدنیا، د آخرت زامن شے او د دنیا زامن ما جوڑے گئے. د دنیا طلبگار ما جوڑے گئے او د آخرت طلبگار جوڑ شے. وی ولی فإن اليوم عمل ولا حساب، زکوی نن ورځ عمل شته دی او حساب نشته. نن خلق تش عملونه کوي، ځان له نیکۍ جمع کوي، تلاوتونه، ذکر و اذکار، روجی میاش عبادتونه، تلاوتونه، روجی، تهجد، خلق سره ښه سلوک. نن عمل شته او حساب نشته. وغدن حساب ولا عمل، سبا دسی ورځ را روانه ده چې حساب به یي او عمل به نه یي. نن د عمل میدان دی او سبا در پسی د حساب میدان را روان. الته به بیا عمل نی او د حساب خبرې بکی. او نن دلته حساب نشته او عمل دی، نو عمل کوه کوه کوه. و یو ورځ د حساب را روانه دلته به بیا عملونه نه کیږي. مونږ وایو سبا ورګه بله ورځ، وله د بلې روجې نه، ورګه چې چلې له لاړ شم، ورګه د بلې هفتې نه، ورګه د دې پلانکي وخت نه به شروع وکړم نیک عمل. نه، نن د عمل میدان دی. عمل کوه کوه، انتظار مه کوه. ته به دا انتظار کوي وغدن حساب ولا عمل، سبا به په داسې میدان ورشي چې هلته به بیا حساب یي او عمل به نه وي. هلته به بیا حساب یي او عمل به نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دنیا ته څه نسبت کو؟ وی حبب الینا من دنیاکم. نبی علیہ السلام به وی ستاسو د دنیا نه ما ته درې خبرې خوښې دي. وی ستاسو د دنیا نه مطلب دا چې زما ګورې د دنیا سره تعلق نشته. مونږ وایو دا سیز ستا دی. نبی علیہ السلام به وی ستاسو د دنیا نه ما ته درې خبرې خوښې دي. ځان ته به د دنیا نسبت نه کو، زما د دنیا سره وی تعلق نشته دی. ستاسو د دنیا نه ما ته درې خبرې ډېرې خوښې دي. کمې درې خبرې؟ وی اوله خبره ما ته خوشبوی ډېره خوښه ده. خوشبوی. او حدیث مبارک کې دا راځي چې خوشبوی به د چا نه رد کوي چې څوک خوشبوی درکوي. تکیا درته څوک دی بالغ، دا بم د چا نه رد کوي. دا عزت دی، دا اکرام دی. یو می خوشبوی خوښه ده ستاسو د دنیا نه، او بل نیک بیبی چې د سړي نکاح کړي بیبی او نیک وي، په نکاح کې وي او نیک وي، دا می خوښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دا دنیا چې دی دا ټول سامان دی، او د دنیا په سامان کې غوره سامان المرأة الصالحة، هغه نیک بیبی ده. په ټوله دنیا کې غوره سامان هغه نیک بیبی ده چې سړی ته نیک او صالح بیبی میلو شي. دا د دنیا په سامانونو کې په ټولو کې بهتر ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل وی ماتا ستاسو په دنیا کې دویم سیز چې دی هغه نیک بیبی خوښه ده. نیک بیبی دا ده، حدیث مبارک کې راځي چې کله ورته خاوند نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي. دا د نیکې بیبي نښه ده چې خاوند ورته ګوري نو خوشحالیږي، او چې کله خاوند نه وي نو دا د خاوند د مال او د جان حفاظت کوي.
د خاون په مال او په جان باندې خپه کیږي چې کله خاون نه د هغې حفاظت کوي. نو دویم نیک بیبي او دریم چې دی زما د سترګو یخوالی چې دی هغه په مانځه کې کېښودلی شوی. دریم مې دا ډېر خوښ دی په دنیا کې، خوشبوی مې خوښه ده، نیکه بیبي مې خوښه ده چې د سړي په نکاح کې، او دریم د سترګو یخوالی زما چې دی هغه په مانځه کې دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی زمام درې خبرې خوښې دي. وی کمې درې؟ وی تا ته کتل او پتا مال لګول او چې زما لور بیبي عایشه ستا په نکاح کې ده. وی دا درې خبرې مې ډېرې خوښې دي. صحابه کرام صحیح عاشقانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مالونه او جانونه پې قربان کړي. وګوره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په غار حرا کې وو، په غار ثور کې هجرت چې کله کوو په غار ثور کې ورسره و. نو ګوره اوس پتا ته د محبت پته ولګي. مونږ هم د محبت دعوی کوو چې کله غار حرا کې دا غار ثور کې ورسره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 3 ورځې و. خپل لوري راوغوښتله اسما رضی الله تعالی عنها، وی ته به مونږ له ډوډۍ چای وړې راوړې. عبدالرحمن خپل بچی راوغوښتو، هغه ته یې وی ته به ګرځې راګرځې چې زمونږ په باره کې خلک څه خبرې کوي هغه به ټیم په ټیم را رسوي چې مونږ ته پته لګي چې خلق مونږ باره کې